تاسو دا وظیفه شروع کړئ او بیا دې کمالات وګورئ. مال به داسې راځي چې غیب تا ته پته هم نه لګي دا د کوم ځای نه راځي. بس د ماسپښین مانځنه انشاءالله العزیز زندگی به مخای د شعبان د اخیری عشرې یو وظیفه درته ښیمه انشاءالله العزیز مال و دولت فراواني به در باندې راشي. داسې خوشحالی داسې ځای نه به درته الله مال درکوي چې تا به وهم ګمان کې هم نه کېږي. اخیري لس شپې ورځې ني شعبان چې شلم تیر شي کله شلم شعبان نه دا وظیفه شروع کړئ او بیا دې کمالات وګورئ. ټول کال به تا ته فراهي وي، ټول کال به فراهي وي، ټول کال مال به درته داسې راځي چې غیب تا ته پته هم نه لګي دا د کوم ځای نه راځي. بس د ماسپښین مانځنه تاسو تهجد نه یریږئ، تهجد کوئ. تهجد زه اکثر تاسو ته یم تهجد کې وظیفه خدا تهجد کې خدا وظیفه نه ده خیر خو تهجد یې کوئ. ګورئ تهجد چې دی د قبر هغه تیارې ختموي. انسان په شپه کې الله ته پاسي نو دته به الله په قبر کې تیارې پیدا کوي. ته په شپه کې الله ته په تیارو کې پاسې اگر چې تا ته لیټ لګېدلی رڼا ده لیکن الله پاک ټول خلق ودري تا ته په قبر کې انشاءالله رڼاګانې څوک چې غواړي د ما قبر کې تیاره ني هغه د شپه کې مونځ کوي تهجد. نو دا وظیفه خو خیر تهجد کې نه ده خاص تهجد چې دی نو کوئ. تهجد ډېر بهترین مونځ دی. نو انسان ته دومره معارف حاصلېږي تهجد سره چې هغه په نورو اعمالو نه حاصلېږي. بغیر د تهجدو نه لوی لوی درجې حاصلېدل دې خوبونه بیا مه وینئ. نو خیر د ماسپښین د مانځه نه پس تهجد نه یریږئ مه. د ماسپښین د مانځه نه پس به دا وظیفه کوئ 11 پیرې به درود شریف او بیا به 314 ځله 313 بار دا کلمه لا اله الا الله الملك الحق المبین لا اله الا الله الملك الحق المبین دا به 314 پیرې او بیا به ورپسې 11 پیرې درود شریف وایئ او بیا به ښه دعاګانې وکړئ انشاءالله درې دا به روزانه کوئ اخیري 10 ورځو اخیري عشره کې چې دی د شعبان. نو که تاسو نه پکې ورځ نیمه لاړم بس چې څومره بقایه یې پکې دا وکړئ انشاءالله العزیز زندگی به مخایسته را روان کال به ستاسو دپاره د خوشحالیو نه ډک وي. الله مو د غمونو نه وساته، الله مو د پریشانیو نه وساته، الله مو د تکلیفونو نه وساته، د رزق د تنګۍ نه مو محفوظ وساته. و آخر دعوانا ان الحمدلله.